او دا ګوره ګران کار دی دا زه بار بار دا خبره کوم الله هم د بچو د غمه وساته او دا په دې اختر کې په ما باندې تیرم شو د اختر په ورځ ما چې څنګه مونځ وکړ ورکوټي اختر په ورځ ما خیالو ما یو زه به د ابرار حاجي صاحب دی والدې لازم او زمونږ سره خو ډېره نږدې تعلق و ملګرتیا ورورولي وه هر ختم و هر وخت چې په دغه لار ځم یا دلته مدرسه کې لکه سیکنډ په سیکنډ مونږ ته یاد وي دوستانه وه ملګرتیا وه خو ما وې زه به دې لځم چې ما مونځ وکړ نو زه چې کور ته لاړم هغه منکر راغلی وه غریب خپه م خوږ وه بیا خو زه خبر شوم او په خوږ خپه باندې راغلی و چې قاري صاحب تاسو کر رالم زه خو په دې ډېر خفه شوم چې دا مشره وه زه به وله ورتلم خو چونکې دا ټیم دغه و دا را مخکې شوه نو زه ورسره 2 منټه کېناستم نو وی زه عمرې له تللی وم وی هلته په لفټ کې موږ بره ختو بل چت ته وی په هغه لفټ کې یو هلک راغی وی تیار د ابرار په شان دی او دا یې ووی په ژړا شوه ما زړه کې وی دا د ام سلمې رضی الله عنها غوندې د هغې نه چې هغه بچی بوتلی و که نه نو پردی هر بچی به ځان ته رانږدې کو او د خپل هغه بچي مینه به یې پرې ماتوله خوا به چېرته ماتېده نو ما وی د دې بیبې هم دا زړه سوری دی هر هلک ته ګوري چې دا د تحمید په شانتې دی او دا د ابرار په شانتې دی او دا دلته هم ځکه راله چې دا د ابرار ملګری دی قاري صاحب د مفتي صاحب او قاري صاحب د ده ملګری دی او د خپل بچي هغه مینه به پرې ماته کړم نو ما له 7 منټه ورسره تېر کړه زه بعضې وخت کې ښه یم خو ځینې وخت کې زما حوصله بلکل وغورځېږي ډېر ساعت مې نه خبرې کولې شوې نه هغې کولې بیا ته زه پاڅېدم پیلفور لاړم هغه ورځ چې د اختر په ما کومه د غم تېره شوې ده نن هم را نه هېرېږي داسې را باندې غم و لکه په کومه ورځ چې ابرار وفات و دومره تکلیف را باندې تېر شو حالانکې ما تاسو ته وي زه چاله نه ځم ځکه پردی غم را تازه کېږي دا شریعت کې ناروا ده خو دغه بوډۍ دا واقعه مې کوله نو د دوی دا کیسه را یاده شو ډېر زیات د غم او دړ الله هم د بچو د غم نه وساته دا دعا کوئ هر وخت دعا کې